السلام علیکم. نن زه راغلی یم یو امتحاني حال ته. زوی مې راوستی دی، د هغه د او لیول اگزام دی. دا یو ډیر اهم ایشو دی تعلیم په پاکستان کې، ځکه چې د ورلد بانک ریپورت دی چې زمونږ نظام تعلیم د جدید تقاضو نه 80 کاله وروسته دی. نو د هر مور پلار دا خواهشي چې بچی مې د په ښه ځای کې سبق ووایي. مونږ چې کم سبق دی بچو له خوښ کړی کیمبریج سیستم دی، کم چې د لندن دی، او دا په هغې ډېرو ملکونو کې دی کم ځای کې چې د برطانیې حکمراني پاتې شوې ده. دا پرایویټ سکولونه اپناوي ځکه چې ډېر زیات ګران دی. زموږ غونته سفید پوشه والدینو خپل خوبونه خپل خواهشات مړه کړي او د دوی د فیسونو او د دوی د خرچې پوره کوو. او لیول چې دی دا اورډینری لیول دی، دا د میټریک برابر دی، او ای لیول چې دی هغه ایڈوانس لیول دی، هغه د اف ای اف ایس سی برابر دی. خبره مې دې پورې راغستې ده چې زمونږ د دې حکمرانانو د نااهلۍ په وجه چې زمونږ عوامو ته بچو ته صحیح نظام تعلیم نه جوړوي، نو په اربونو روپۍ زمونږ نه د تعلیم په نوم باندې نور ملکونه وړي. د او لیول او ای لیول دا اگزام چې اوس دی دا د برټش کونسل لاندې کیږي، او دې وخت کې په پاکستان کې تقریبا د 1 لاک نه سیوا طالب علمان امتحان شروع دی. د دې یو خو به ته د سکول ریګولر فیسونه ورکې، خو د اگزام دپاره د یو پیپر 10,000 روپۍ داخله ده، او په او لیول کې 8 پیپرې دي. نو سوچو کا 2,40,000 روپۍ به ته صرف د برټش کونسل د امتحان ته داخله چې ستا بچې امتحان ورکړي. 1 لاک کسانو لا چې ته په 30,000 کې ضرب ورکړې، نو دا واړه اربونه نه دي، دا غټ اربونه دی نه جوړ شي. نو په اربونو روپۍ زمونږ د دې ملک نه د تعلیم په مد کې دا نور ملکونه وړي. د او لیول بیا د ای لیول خرچې چې وګورئ نو دغه دي. کو چېرې زمونږ د خپل نظام تعلیم ټیک وي او د والدینو په اعتماد وي، نو هغوی به خپل بچي ولې په دومره ګرانو سکولونو کې او دومره ګران سیستم ته اچولي. ځکه چې موږ ته پته ده چې دلته کې خو پاکستان کې بیا نه روزګار شته، نو چې بهر ځي نو چې د هغې مطابق تعلیم خو حاصل کړي که نه. دغه د هر والدین خواهشي. زه درته مثال در کوم د او لیول او زمونږ د دې سکولونو د لیول چې او لیول کې زما مشر زوی سبق کم ویلی، نو لکه د میټریک برابر هغه چې کله یونیورسټۍ ته لاړو، د یونیورسټۍ د 4م سمیسټر کې چې کم سبق کې وي نو هغه په او لیول کې ویلو. دومره لوی فرق دی. نو دا یو ډېر اهم ایشو ده. کیمبریج سیستم او ای لیول کې زمونږ نه برطانیې ته په اربونو روپۍ هر اگزام کې ځي، او د هغوی د آمدن ډېر لوی ذریعه جوړه شوې ده. موږ مجبور یو چې دغه نظام تعلیم کې مو بچي اچولي دي، ځکه چې موږ وایو چې زموږ ژوند خو تیر شو، خو د هغوی د ښه ژوند تیر شي. نو که حکومت چېرې دا سهولتونه ورکړې وي، نو ولې به موږ داسې کولي، یا به ولې موږ دومره ګران سکولونو کې او دومره ګران نظام دپاره خپل پیسې خرچ کولې. زه یو ورځ یو دوستو د هغه کالج ته لاړم، نو هسې مې ترې تپوس وکړو، مې یاره هغه 40 کاله مخکې پیاسا کوو چې اوس هم پیاسا دی، اوبه ورله څښلي دي که لا نه دي. په خندا شو، وی نه جي اوس هم په کتاب کې اقه کیسه را روانه ده. نو چې 40 کاله زوړ ستا کیسې را رواني او ته د جدید تقاضو سره خپل نظام تعلیم له توجه نه ورکې، زموږ پرایورټي نشته. د ریسرچ او د ساينس بجټ ډیر زیات کم دی، بیا د ایجوکیشن فنډز مو ډیر کم دی، په زرګونو سکولونو کې کمرې نشته، باترومونه نشته، چاردیواري نشته د پرایمري لیول باندې. نو مخکې به مونږ څوک استادان اهلیت هغسې نشته. زمونږ معاشره کې چې کم سړی د ټول نه هیڅ نه کي، زه وایي پرایمري استاد خو به یې برتي کړو. په امریکا کې د استاز لایسنس اخیسته د دنیا د ټول نه ګران کار دی. هلته د تماچې لایسنس اسان دی. ته چې هغوی دا کانسپټ دی چې یو کس په غلطه تماچې لایسنس میلاو شي، خو پای کې 5 ګولۍ 5 کسان به مړه شي او نقصان به وکړي. خو که یو غلط سړي ته د ټیچینګ لایسنس میلاو شي، نو به زموږ نسلونه تباه کړي.
55 کورسونه چې ته په امریکا کې پاس کړې نو ته به استاذۍ لایسنس درته میلاو شي دې نه اندازه وکړو زمونږ دلته کې ایم پی اے صاحب ته او ایم این اے صاحب ته سفارش وکړه او ورور او وراره بدله انټرین استاذ برتی کې او بیا به مستقل کی دا زمونږ بدقسمتي ده د وخت کې 2.5 کروڑه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او مونږ وایو چې مونږ به د دنیا سره مقابله کوو نو دا اسې د بیوقوفو خوب دی چې مونږ یې امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي د تعلیم حوالې سره چې زمونږ د ملک نه په اربونو روپۍ د او لیول او ای لیول د امتحانونو او د سیستم نه هر کال ځي او مونږ بېوسه یو سوچ به وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته